وذكروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم. دا پنځشتمه سپاره سورۃ الزخرف ده. شاته آیتونو کې د مشرکانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم اعتراض هغه اعتراض ذکر شو، دا یو جواب ذکر شو. نننی آیتونو کې دا دویم جواب ذکر کیږي. اعتراض داو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت میلاو شو، نو کافرانو دا اعتراض وکړو چې دا نبوت دلته ولې میلاو شو، پیغمبري دلته ولې میلاو شو، حالانکه مکه کې او طائف کې د دنیا مالدار خلک موجود دي. نو پکار دا و چې هغه د نبوت میلاو شوی، پیغمبري هغه ته میلاو شوی. نو دا یو یتیم او غریب چې نو سره مال دولت ده او نه چې کوم دی پلار شته یتیم دی، نو دا پیغمبري دلته ولې میلاو شو. نو د دې یو جواب خدای الله تبارک وتعالى ورکړ چې آیا تاسو د خپل د رب رحمت یعنی دا نبوت چې کوم دی دا تاسو په خپل تقسیم ورواړئ. د دې تقسیم خدای الله په لاس کې، نو تاسو دا غواړئ چې دا نبوت چې کوم دی دا موږ تقسیم کړو، چې چاله غواړو ورکو چاله نه غواړو غل نه ورکو. او الله تبارک وتعالى فرمایي دا خو نبوت ته، نبوت خو ډیر اعلی سیز دی، د ټولو نه ادنا سیز، یعنی ستاسو رزق چې کوم دی، نو ستاسو د رزق تقسیم چې کوم دی نو هغه ما تاسو ستاسو په لاس کې اندرا کړی، دا به تقسیم چې کوم دی زه کوم. که چېرته د رزق دا تقسیم چې کوم دی دا مې تاسو ته حواله کړی وی، تاسو به څومره فساد جوړ کړی، څومره خلک به چې کوم دی تاسو د لوږې نه وجل او رزق به خندله نه ورکو. نو هغه رزق چې یو معمولي تقسیم دی هغه مې تاسو لاندې را کړی، نو نبوت دومره لوی تقسیم دا به زه تاسو ته حواله کوم. یو جواب الله تبارک وتعالى دا ورکړ. دویم جواب الله تبارک وتعالى په دې آیتونو کې دا ورکړي چې تاسو د دنیا د مال او د دولت خبره کوئ چې هغه پلان کې سړی مالدار دی، هغه مالدار دی، هغه ته نبوت میلاو نشو او دې غریب یتیم ته میلاو شو. نو الله تبارک وتعالى فرمایي زما په نسبت د دنیا د مال دولت هیڅ حیثیت نشته. کچرته الله تبارک وتعالى فرمایي زه په دې خبره باندې نه یریدل چې دا ټول خلک چې کوم دی دا به کافران شي، نو ما چې دا څومره سونا چاندي دا به ټوله چې کوم دی ما کافرانو له ورکړې وه، د دو د کورونو دروازې، د دو د کورونو چتونه او د دو چې کوم دی سیړی، دا هر څه به چې کوم دی ما د سونې او د چاندۍ جوړ کړی د کافرانو دپاره. لیکن یاره صرف دا ده چې که د کافرانو له دا هر څه ما ورکړه، دو کورونه د سونې جوړ کړه، چتونه چې کوم دی د سونې واچوله، دروازې او سیړی چې کوم دی د سونې جوړې کړې. یو مسلمان به ګوري نو هغه به سوچ کوي چې دا خو کافر دی او دلته دومره چې کوم دی مال دولت میلاو شو چې کور یې د سونې جوړ کړ، نو هغه په ذهن کې به دا راځي که دا کافر الله ته خوښ دی، نو هغه هم چې کوم دی خپل اسلام پرېږدي او کفر کې به داخل شي. لکه څنګه چې د قارون متعلق الله ذکر کوي 6مه سپاره کې چې قارون مال دولت هغه سره ډېر زیات و، نو یو ورځ هغه چې کوم دی نو ډېر زیات خپل ځان ښایسته کړ او مال او دولت سره خادمان نوکرانو سره چې کوم دی د کور نه بهر ته روان شو. نو چې خلکو ته وکاته نو خلکو په خپل په زړه کې دا وویل یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، هاي افسوس چې دا دومره مال او دولت موږ سره وی، نو څومره ښه به وه، دا څومره خوش قسمته سړی دی. دا چې کوم جاهله خلک او کوم د الله رب العالمین د دین نه بې خبره خلک دا خبره هغه وکړه.
نو چې کوم صحیح خلک هغه ته وایي دا سوال مه کوئ چې دومره مال دولت مو سره دی څه پته لګي په دې باندې آفت راشي دا غرق شي نو هغه د قارون چې کوم دی د هلاکت سبب او قارون چې کوم دی د ځمکه طلا او ټول مال او دولت خزانه چې کوم دی هغه سره لاړه د هغه څه فایده ورکړه نو هغه کوم خلکو چې افسوس کوي نو هغه بیا وروسته شکر وکړي چې الله شکر دې چې موږ د مال او دولت راکړی نه لرو نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې مال او دولت چې کوم دی نو په دې وجه باندې انسان ته کامیابی دانش ملاوي ده او نه په دې باندې نبوت چې کوم دی موقوف ته چې چا سره مال دولت نو هغه ته پیغمبري ملاوي چا سره مال دولت نه هغه ته نه ملاوي نو قارون سره دومره مال دولت هغه پیغمبري خو څه کوي چې هغه مسلمان هم نشو او د کفر په حالت کې د دنیا نه راغی د بل چا مال ته زیریدل دا چې کوم دی اسلام د دې نه منع راوړه اکثر خلک داسې یو سړی سره مال دولت زیات دي یو سړی غریب وي اکثر سړی په ځان کې دا راځي دا څومره خوش قسمت دی د قسمت اولاو د مال دولت ته په مخه باندې راځي دا د الله د ناشکرۍ خبره ده مال او دولت دا یو دنیاوي څیز دی اصل کامیاب انسان او خوش قسمت انسان هغه دی چې هغه په دنیا کې د الله د احکاماتو مطابق ژوندۍ تیر کړه الله راضي کو او په دنیا کې په څه قسم له حالات راغله بس په هر حالت کې د الله تبارک وتعالى عبادت کوي د الله د رضا والا اعمال کوي نو دا سره چې کوم دی په دنیا کې هم کامیاب دی په آخرت کې هم کامیاب دی او که یو سړی سره ډېر زیات مال او دولت شي لیکن ګمراه دی د الله د دین نه لرې دی د الله د کتاب نه لرې دی د پیغمبر د تعلیماتو نه لرې دی او هغه مال او دولت که ډېر زیات هغه ته زر کاله زندګي هم میلاو شي نو آخر به د دې دنیا نه ځي نو هغه سره به د هغې مال دولت د هغه ګمراهۍ دا هر څه به هغه سره حساب کتاب کوي نو د چا مال دولت وینئ چا سره سر نعمت وینه نو په هغې باندې چې کوم دی هغې ته زیرېږئ مه چې دا څومره خوش قسمته انسان دی او زما قسمت خراب دی ما ته مال دولت نه میلاویږي ما باندې دومره غربت راځي دا د الله تبارک وتعالی ناشکریا ولولا ان یکون الناس کچرته دا خبره نه وي ان یکون الناس امة واحده چې دا ټول خلق په یو ډله شي یعنې کافران بشي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نو موږ به جوړ کړي هغه چا دپاره چې څوک د رحمان انکار کوي لبیوتهم سقوفا د دو د کورونو چتونه من فضة د سپینو زرو ومعارج او د دو سړی هم د سپینو زرو علیها یظهرون چې په هغې باندې دوی خیږي ولبیوتهم ابوابا او د دو د کورونو دروازې هم د سپینو زرو وي وسرورا علیها او د دو بالښتونه هم د سرو زرو د سپینو زرو علیها یتکئون چې په هغې باندې دوی ډډه لګوي وزخرفا او دغه شانتې د سرو زرو هم جوړ کړي یعنې د سرو زرو د سپینو زرو دا څه ډول موږ جوړ کړي کورونو دروازې چتونه تر دې څه پورې چې بالښتونه هم الله فرمایي د سرو زرو سپینو زرو بوله جوړ کړي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او دا هر څه چې دي دا نه دي مګر دا د دنیا سازو سامان دی دا څه چې هم دي نو دا د دنیا لږه زندګي ده او د هغې سامان دی بس چې مړ شو نو دا هر څه به درنه پاتې شي والآخرة عند ربک او آخرت چې کوم دی دا ستا رب په نس باندې للمتقین د پرهیزګاره خلکو دپاره ده په آخرت کې کامیابي دا د پرهیزګاره خلکو ده ومن یعش عن ذکر الرحمن دی بل آیت کې الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي چې کوم سړی د الله تبارک وتعالی د ذکر نه د الله د یاد نه مخ واړي د الله ذکر نه مراد چې د الله تبارک وتعالی د احکاماتو نه مخ واړي د الله احکامات پرېږدي هغه شاته وغورځي نو الله فرمایي د سره به زه یو شیطان چې کوم دی دا ملګری کړم هغه به د ده ملګری او هغه شیطان چې کوم دی به په غلطه لاره باندې راړی دی به د سمو کارونو نه منع کوي او کارونه به دی غلط کوي او د ده سوچ به دی چې دا کار زه صحیح کوم اوس ډېر شي خلک داسې هم دي په دنیا کې چې هغه په غلطه لاره باندې روان دي غلط کارونه کوي لیکن بیا هم خپل ځان ته او خپل زړه ته تسلي ورکوي چې ته سم کار کوې دا څنګه کېږي دا مثال په طور باندې یو سړی چې کوم دی هغه په غلطه لاره باندې روان دی د ګناه کار کوي نو هغه ته که څوک وایي یا د هغه په زړه کې په خپله دا خبر راشي دا کار غلط دی نو بیا په ځان کې دا خبره راشي که دا کار ما غلط وکړو دا پلانکیا سړی دی هغه دومره زیات ګناهونه کوي نو که ما وکړه څه کېږي نو دا خبرې د هغه په ځان کې راځي
یا چې څوک ته وایي دا کار مه کوه دا غلط دی، نو په ذهن کې دا خبر راځي د پلان کې سړي دومره نیکیان یې کړې او دومره چې کوم دی نه کې ځان نه جوړ کړ د ده ته څه میلاو شي. یا دغه شانتې په ذهن کې دا راځي چې الله غفور رحیم ده، زه به توبه وباسم الله به ما معاف کړي. یا دغه شانتې په ذهن کې دا راځي او پلان کې سړی هغه په دومره ګناهونه هغه کړي او الله رب العالمین په یو وړه غوندې خبره باندې هغه وباخه. یا دغه شانتې په ذهن کې دا خبره راځي چې دا پلان کې سړی دومره ګناهګار و الله په هغه باندې د جمعې په ورځ باندې مرګ راوست. دا ټول شیطاني دوکې دي چې انسان په زړه کې دا شیطان اچوي، نو دغه انسان چې کوم دی په دوکه کې راځي. دا خبره یقیني ده جمعې پر څوک مړ شو د هغه مرګ چې کوم دی هغه برکتي دی، الله د قبر عذاب نه محفوظ وساتي. یا دغه شانتې په یو وړه غوندې وړوکي غوندې عمل باندې انسان الله تبارک وتعالی وبخي، لیکن د هغې دا مقصد نه دی چې ته د هغې نه دا سبق واخلې چې ته وایې بس زه اوس ګناهونه کوم. هغه سړی دومره ګناهګار او جمعې په ورځ باندې الله بیا هم مرګ راوست او خلکو ورته داسې داسې خبرې کولې ستا دا کار غلط دی دا دی، او بیا هم پرې الله د جمعې په ورځ باندې مرګ راوست. اوس په ذات غلط کارونه کوم، دا خبره ستا غلطه ده. کېدای شي الله تبارک وتعالی د جمعې په ورځ باندې په هغه مرګ راوست اگر چې هغه ګناهګار و، دا د الله یو فضل الله په هغه باندې وکړو. لیکن بیا هم چې کوم دی د آخرت حساب کتاب نه هغه خلاص نه دی، قبر د عذاب نه محفوظه شو، لیکن د آخرت حساب کتاب به سره بیا هم کېږي. کېدای شي دا ټول کتاب حساب کتاب هغه سره الله ته وکړي، نو قبر نه وروسته چې کومه زندګي راځي په هغه کې سره حساب کتاب کېږي. لیکن چې په دنیا کې یو ګناهګار سړی باندې د جمعې په ورځ باندې مرګ راغلی، دا د دې خبرې علامت نه ده چې بس ته اوس ګناهونه شروع کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تبارک وتعالی څومره محبوب انسان دی. د نبی علیه السلام مرګ چې کوم دی دا د څلورمې په ورځ باندې راغلی، نبی علیه السلام څلورمې په ورځ وفات شوی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې څوک د الله د ذکر نه مخ اړوي نو هغه چې کوم دی هغه سره به زه شیطان ملګری جوړ کړم او دی به په غلطه لار باندې راوړي. ومن یعش عن ذکر الرحمن، او څوک چې د رحمان د ذکر نه مخ اړوي نقیض له شیطانا، نو زه به د سره شیطان ملګری کړم، فهو له قرین، هغه به د ملګری. اوس دا شیطان ضروري ده چې خاص هغه شیطان به چې کوم دی د ملګری من الجنة والناس. دا شیطان چې کوم دی شیطان هم کېدای شي او دا شیطان په انسانانو کې هم کېدای شي. نو په انسانانو کې ستا یو غلط سړي سره چې کوم دی ملګرتیا راغله او ستا هغه سره تعلقات جوړ شو، ستا نه ناسته ولاړه چې کوم دی غلط سړي سره ده، نو دا هم شیطان دی. دا هم چې کوم دی دا غلط سړی شیطان دی، نو دی دا د انسان په جامه کې چې کوم دی نو دا شیطان دی او ته د سره کښېنې او پاسې، نو دی به ستا زندګي خرابوي. نو دې د وجې نه که یو انسان چې کوم دی هغه په غلطه لاره باندې روان وي، نو هغه سره به چې کوم دی ته په غلطه لاره باندې نه ځي او نه به هغه سره چې کوم دی زیات کېناسته کوي. ځکه چې غلط سړی چې کوم دی نو د هغه اثر خامخا چې کوم دی هغه په تا باندې کېږي. که یو سم سړی سره کېناسته نو په تا باندې به د هغه اثر کېږي، غلط سړی سره کېناسته د هغه اثر به د باندې کېږي. نو دې د وجې نه په غلطه لاره باندې چې کوم دی نو شیطان هم خلک اړوي، او دغه شانتې انسانان چې هغه د شیطانانو په دغه کې او د شیطانانو رویه اختیاري او د هغو کارونه کوي، نو هغه هم چې کوم دی نو انسان په غلطه لاره باندې اړوي. صحبت صالح تورا صالح کنن، فارسا یو شعر د که نیکانو خلکو سره د صحبت اختیار کو نیک به جوړ شي. صحبت طالح تورا صالح کنن، طالح کنن. او که ته چې کوم دی نو غلطه خلکو سره کېناسته دی، ګناهګار او نافرمانه سرکشه خلکو سره کېناستې، نو تا باندې به د هغو اثر کېږي. نو دې د وجې نه غلطو خلکو سره چې کوم دی کېناستل یا چې کوم دی خپل الواد غلطو خلکو سره پرېښول. علماو چې د علما د مور او پلار چې کومې ذمېداریانې ذکر کړي دي د خپل د الواد په سلسله کې، نو په هغه کې یو ذمېداري دا هم ده چې خپل مور او پلار هغه چې کوم دی د خپلو بچو د دې خیال هم ساتي چې د ده ناسته ولاړه چا سره ده، د چا سره ګرځي او چا سره د تعلقات ساتي، او چا سره چې کوم دی نو دی کښېني او په کومو کومو ځایونو کې دی کښېني. دا هم د مور او پلار په ذمهوارۍ کې راځي. نو د دې مور او پلار د دې خیال ساتل پکار دي، داسې نه چې ته وایې زما زوی نیک دی، هغه چې کوم دی غلطو خلکو سره هغه تعلقات وي، هغو سره کښېني او پاسي، او ستا د زوی زندګي چې کوم دی هغه خرابوي. نو دې د وجې نه په خپلو مخو خلکو سره تعلقات ساتل پکار دي، او د خپلو بچو هم د دې خیال ساتل پکار دي چې د غلطو خلکو سره کښېني. الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. امین. الحمدلله.